بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین او اوریدونکو، لکه څنګه چې چارچاپیره بونیر دارنګې دیر سوات او هغه طرفونو ته د سیلابو دا مصائب او تکالیف چې دي نو هغه زمونږ په علاقه یې ګډون باندې زمونږ ګندف سره خوا کې دا کلي د باره هغه ځای کې ولاړو، دا لوړی ورته وایي. دغه ځای کې څه کسان چې د کورونه هغوی ته تکلیف زیات رسېدلی دی. د اوسو وینا مطابق چې دی زما خپل وراره حافظ معاذ او دانیال صاحب نه هغوی تلي وو، زمونږ کامل به یې دي د ډسل خیلو. هغوی وایي چې مونږ په خپله په لاسونو کارونه کړي دي. تقریبا شپږو پورې جنازې چې دن هغه اوښتې، خو لاندې کسان چې دن هغه د ملبو د لاندې دي. او بلکې زما هغه ورواره ووایي چې یو ځای کور نه پکې ژوندي اوازونه هم راځي. نو الحمدلله حکومت والا هم او ریسکو والا او فلاحي تنظیمونه ټول چې دی او عوام خاص کر زمونږ د ګندف خلک اعلانونه کړي دي، په دې غرونو باندې هغوی رسېدلي دي او لګیا دي. خو چونکې رسایي ګرانه ده، دغه چې دی لارې خرابې شوي دي، هغې برابروالی کوي. نو الله تعالی ته متوجه کېدل غواړي، استغفار او توبه او عباداتو سره دعاګانو سره. انشاءالله تعالی وخت به په تاسو له خبر درکوو. او فی الحال چې دی نو هغه دغه خبر دی زخمیان هم پکې دي او دارنګې لا پوره پته نه ده لګېدلې. شکرا الله تعالی چې زموږ او ستاسو د ټولو حامي او ناصر شي، او دا چا ته چې مصیبت رسېدلی دی، چې کوم شهیدان شوي دي الله دې درجې بلندې کړي، او چې کوم نور نقصان شوی دی او ژوندي دي الله تعالی دې د هغوی تلافي وکړي. زخمیان دي الله تعالی دې هغوی له صحت چې دی هغه ورکړي. او ستاسو ورور دا شریف حسین ګندب صوابین او زموږ مدرسې ته ملګري تپوسونه کوي. خیر دی خوا کې زموږ مدرسې خوا ته هم څلک غورځېدلی دی په دې غر کې، ولکه الحمدلله څه نقصان نور نه دی شوی. او کلي کې داسې لږ جزوي سامان مامان دی، اوسونه څاروي یا کورونه چې دغه شوي دي. الله تعالی زموږ او ستاسو حامي او ناصر شي. الله دې ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. سبحانک اللهم.